د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او د احساس کفالت پروګرام نوی قسط چې دی هغه شروع شوی دی، خو دا نوی قسط به تاسو ته 100 روپۍ چې دي دا میلاویږي. دغه شانتې کومو کسانو ته چې دا روپۍ نه میلاویږي نو هغه به د دې دپاره څه کوي، بل لا کومو کسانو چې سروې کړی دی هغو ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. دا ټول درته په دې ویډیو کې ښیم، خو ویډیو چې ده هغه زموږ سره تر اخره پورې ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. ویډیو معلوماتي ده، د غریبانو دپاره ده، نو مخکې دا ویډیو چې ده دا شیر کړئ. نو د بېنظیر او احساس کفالت پروګرام دا نوی اپډیټ راغلی دی چې نوی قسط چې دی هغه شروع شوی دی. کومو کسانو ته چې د مخکې نه روپۍ میلاوېدلې نو د هغو په اکاونټونو کې چې دي روپۍ جمع شوي دي، خو تېر شوی قسط چې دی هغه به تاسو ته 2000 روپۍ میلاوېدو. دې ځل چې دی په دې کې اضافه کړې ده، لکه 1500 روپۍ چې دي د دې سره اضافي جمع کړي دي. نو دې ځل چې دا نوی قسط تاسو رالی نو دا به تاسو ته میلاویږي 8500 روپۍ چې دي دا به میلاویږي. که کوم کسان د دې دپاره اهل او 2000 روپۍ قسط چې دی هغه ته نه میلاو شوی، هغې په اکاونټ کې نه جمع شوی، نو اوس که تاسو دا نوی قسط رالی نو د دې سره به هغه 2000 روپۍ چې دی هغه به هم جمع کړي، نو 15500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو هر کله که تاسو روپۍ رالی نو د هغې سره به تاسو رسید رالی چې تاسو ته پته لګي چې ستاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ وي. دغه شانتې که ستاسو ماشومان او هغه د دې دپاره اهل د وظیفې دپاره نو د هغو هغه وظیفه چې ده هغه به هم د دې سره تعلیمي وظیفه چې کومه ده نو هغه به هم د دې سره جمع شي، نو بیا به تاسو ته دا روپۍ چې دي دا به سیوا میلاویږي. نو رسید چې دی دا لازم رالی چې تاسو ته هلته کې پته لګي چې 100 روپۍ زمونږ په اکاونټ کې چې هغه روپۍ راکړې که د دې نه کټ کړې، ځکه اکثر ځینې کسان یې عکس ته ووایي زمونږ 8500 روپۍ نو هغه له 8500 ورکړي او باقي ته هغه نیوی هم شي. نو همیش دپاره چې رالی د دغه نه نو رسید ته رالی نو تاسو ته پته لګي چې ستاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ وي. دغه شانتې کم کسانو ته چې دا روپۍ نه میلاویږي نو نوی سروې شروع شوی دی، ډاینامیک سروې. تاسو خپل نږدې دفتر ته تللی شئ، هلته کې خپل سروې چې دی کولی شئ، نو را روان قسط چې دی انشاءالله هغه به هم تاسو ته میلاویږي. کومو کسانو چې سروې کړی نو هغو ته به دا قسط کله میلاویږي، لکه ډاینامیک سروې کړی نو کومو کسانو که ډاینامیک سروې کړی او د میاشتې نه کمې ورځې شي نو دا قسط چې دی دا تاسو ته به نه میلاویږي. د کومو کسانو که زیاتې ورځې شي نو هغه یې چیک کولی شي، لکه خپلې پیسې چې دي چیک کولی شي، کیدای شي که ستاسو روپۍ چې دي هغه جمع شي. بل لا اوس نوي سټارټ شوي دي، یو څو ورځې شوي د منګل په ورځ باندې چې دی سټارټ شوی دی دا نوی قسط. نو که کوم کسان د دې دپاره اهل او هغو ته وایي چې ستاسو روپۍ نه دي راغلي نو د دې دپاره به تاسو صبر کوئ، ځکه دا هر یو کس ته چې دي په اکاونټ کې نه جمع شي. کله ستاسو په اکاونټ کې جمع شي نو دغه روپۍ چې دي دا بیا ته هغه کس ته شو کېږي او هغه به تاسو له دا روپۍ چې دي دا به درکوي. خو څنګه چې مې درته نه مخکې نه وویل رسید چې دی دا به لازم رالی، ځکه په هر یو کس باندې چې دی اعتبار کول نه پکار. ځینې کسان پکې ګڼ کپانې اکثر د سړي سره دغه چل کوي چې هغه سیوایي روپۍ ته والي او تاسو له 8500 چې دي دا به درکړي. چې کله رسید تاسو له درکو نو تاسو ته به ښه صفا پته لګي چې زموږ په اکاونټ کې چې دی دغه روپۍ پرتې وي او هغه روپۍ چې دي دا یې موږ له راکړې. نو دغه نوی اپډیټ د نور داسې اپډیټ دپاره چې دی زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کوئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کوئ.